أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وړاندې آیت کې د انجام تذکره و چې دا خو خلقو انجام خیسته وي او د بدو خلقو انجام بد وي. دا چې ښه انجام او بد انجام وي دا قیامت کې راځي، نو دلته د قیامت مضمون دی الله یبدأ الخلق. او الله پاک اول چې کوم مخلوق پیدایش کړی دا اول پیدایش هم الله ورکړی دی او ثم یعیده به دوباره پیدا کوي په قیامت کې. ثم الیه ترجعون، بیا به الله ته رجوع. ويوم تقوم الساعة اغورس چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون، نو امید به مجرمان دا نو امید دي د هر خیر نه دوی سره هیڅ قسم ښېګړه احسانات نشي کېدی. جنت الله په دوی باندې حرام کړی دی او ښېګړه دا په جنت کې وي. ولم یکن لهم نبی دوی دپاره من شرکائهم د هغوی د شریکانو شفعاء څوک سفارشیان، دوی چې په خپل خیال باندې ځان لپاره سفارشیان مقرر کړي او هغه به دوی لپاره څه فایده نه ورکړي. وړاندې سورۃ زمر کې را روان دي، دوی فرمایي موږ چې د الله نه سوا د چا عبادت کوو نو دې دپاره یقربنا الی الله زلفا، چې موږ الله ته نږدې کړي زموږ سفارش به کوي. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بدغ آلهه د دوی به شرکائهم په دې شرکاو باندې کافرین کفر کوونکي ابته انکار وکړي. ويوم تقوم الساعة اغورس چې قائم شي قیامت یومئذ په دې ورځ باندې یتفرقون دا بیلولی شي. دا بیلتون د مسلمان او د کافر په منځ کې هم د سورۃ یاسین کې مضمون دا روان دی. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، مجرمانو تاسو د مؤمنانو نه بیل شئ. همدارنګه دا جماعتونه په خپل منځ کې به هم بیلولی شي. فتأتون افواجا، بیلې بیلې ډلې به را روانې د اعمالو په لحاظ باندې دا بیلولی شي. یتفرقون تفصیل دا دی فاما الذین آمنوا، هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، فهم پس دوی به فی روضه په هغه باغچو د جنت کې یحبرون یسرون. یحبرون معنی یسرون، امام بخاری دا معنی کوي. ابو عبیده په ترجمه سره هغه معنی کوي دی په جنت کې خوشالولی شي. امام بخاری طریقه دی چې کله کتاب التفسیر کې ده د ابو عبیده په تفسیر باندې نقل کوي نو بیا حواله نه ورکوي، او چې د هغې نه علاوه د بل قول دا دی چې ده دا معنا کړې ده نو بیا له حواله ورکوي. نو دی په تفسیر کې په ده ډېر لوی اعتماد کوي. نو دې معنا کې دی به په باغچو د جنت کې یحبرون یسرون، دا به خوشحالولی شي. یو ښځې هلته لاړ شي خو هلته ستا د خوشحالۍ څه انتظام نشته، که باغ دی او که کور دی او که بل، خو لیکن تا دپاره پریشانیانې دي. دغه ځای خو دا خوشحالي وه خو په تا ګډه وډه شوله. چې دغه ځای هم د خوشحالۍ د دوی له خوشحالي هم ورکولی شي. دا ابو عبیده معنا کوي. مجاهد رحمه الله هغه معنا کوي دا یحبرون ینعمون، یو به دوی جنت ته بوتلی شي فی روضه باغچو ته، دویم دا دی چې یحبرون معنا ینعمون، دوی له به نعمتونه پکې ورکولی شي. مجاهد رحمه الله دا معنا کوي. عبدالله ابن عباس صاحب د یحبرون معنا کوي یکرمون، جنت ته به هم لاړ شي خو یوازې جنت نل بلکې هلته د هغوی به عزت کولی شي. یکرمون عزت کوله کولی شي. او اوزاعي رحمه الله هغه معنا کوي یحبرون دوی ته به ګانې ویلی شي، دوی ته به لوبې ویلی شي. او دوی ته چې کومې ګانې او لوبې ویلی شي نو دا د فسق او د فجور لوبې نه وه، دا خوندورې لوبې دي. څنګه چې دنیا کې مثال ناتونه یو سړی وي خو دا د هغه لوبو په شانه ټپې دي که په هغه ټپې د جدا دي او دا ټپې د پیغمبر د عشق دي. دارنګې یو سړی د الله حمد وایي نو دا چې کوم دی نظم کلام دی ټپې دي خو د الله د عشق ټپې دي. جنتیانو ته چې کوم دی به همداسې د الله د عشق ټپې ویلی شي. نو دا معنا چې د الله پاک د وحدانیت او د الله پاک د عظمتونو هغې نه چې موږ تعبیر کوو په حمد باندې د الله حمدونه به ویلی شي د نظم په ژبه. دارنګې د پیغمبر علیه السلام صفات بیانېږي د نعتونو په ژبه، دا به د جنتیانو ګانې دي. او کوم چې دا د فسق او د فجور ګانې دي نو دا خو دنیا کې اولیاء الله نه خوښوي، په جنت کې به څنګه خوښوي.
او ظاهر رحمه الله چې کومه معنا کړی دا چې دوی ته به لوبې ویلې شي، دوی ته به سندرې ویلې شي، ګانه بجایږي ورته ویلې شي. نو دا د الله د حمدونو او د پیغمبر د صفاتو دې په جنت کې يحبرون. واما الذين كفروا هر چې هغه کسان دي چې کافران دي وکذبوا تکذیب کوي به آیاتنا زموږ په آیاتونو ولقاء الاخره ملاقات د آخرت، فاولئک دا کسان فی العذاب محضرون دا به عذاب کې حاضر ولې شي. سبحان الله پاکی د الله د فرحین تمسون په وخت د بیګا کې دا د الله په ذکر باندې کوم حملوي شي چې په دې اوقاتو کې د الله ذکر په کثرت سره کې نو دا اوقات بدلیږي، سحر دی، بیګا دی، ماسپښین دی. نو په دې اوقاتو کې د الله ذکر له زور ورکوا او د ذکر د خاص ذکر د مراد نه عام چې منځ دی نو هم به نشي. بیا دا پنځو اوقات منځونو ته اشاره ده. فسبحان الله پاکی د الله د پاره معنا فصلوا لله الله د پاره منځ کوي حين تمسون په وخت بیګا کې مساشي نو مسا کې منځ کوي دا د مازیګر ټیم د چې مازیګر کې تاسو منځ کوي. وحين تصبحون په وخت د سبا کې د سبا منځ دی. وله الحمد الله د پاره ثنا د په سماوات پاسمانونو کې ول ارض او پسمکو کې وعشيا او بیگا وقت ماسپخین نه بعد مازیګر ټیم دی. وحين تظهرون په وخت د غرمې کې تمسون دا ماخام ماسوتن دا ماخام دی او تصبحون سبا دی او عشی دا مازیګر دی او تظهرون دا غرمه ده. یخرج الحي رو باسی جمع من المیت د مړینا ويخرج الميت رو باسی مړی من الحي د جمعینا ويحيي الارض جمع کی اسمک بعد موتها پس د وچوالینا وكذلك تخرجون دارنګ بستا سورا بیستلوی زمکه نه چې الله څنګه غیاګان راوټو کوي قیامت کې بمتا سي تاسو د زمکه نه راوځي څنګه دا د الله قدرت دی چې دا غیاګان ټوکې د سه بتا سو راوځي. مزید الله فرمایي خپل اصل ته وګوره کبځه نه پیدا وي. دا اول پیدائش دلیل د پاره د دوباره پیدائش دی. امن آیاته او بعض د نشانات د قدرت د الله نه اغدادي ان خلقکم دا چې تاسو پیدا کړی من تراب د خورنا خلقکم من خلق اصلکم تاسو اصل پیدا کړی آدم علی السلام من تراب د خورنا ثم اذا انتم بتاسو بشر انسانان تنتشرون خوريږي پس مکه کې بیا چې کوم د غټ شي ظلمې شي نو سو په یو طرف رواني په دې اسمه سو په بل طرف. ومن آیاته او بعض د نشاناتو د قدرت د الله نه اندادي خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسونو ازواج بیبیانی الله تاسو له خزي درکړي تاسو الیها د پاره دې چې تاسو آرام وکړئ د بیبی ته. د بیبی د پاره غټ صفت الله ذکر کوي تاسو همدا د اول تخلیق ثمره هم ده. الله جنت کې آدم علی السلام پیدا کړ. خدای یوازې د په جنت کې محلات شتي، بنگلې شتي، جی خادمان، حوري، غلمان دا ارسشتي، خوراکونه قسمه قسم شتي، د چکر د پر سره ملګری پرشتي شتي، دا ارس موجود دي. خو بیا آدم علی السلام سره د ژوند ملګری نشتا به آرام دی. پته لګي دا آرام په بنگلو نه دی، دا په آبادو نه دی، آرام دا په خوراکونو نه دی، آرام دا په چکرو نه دی، په ډېرو غلامانو باندې په ډېرو خادمانو نه دی، په ګاډو نه دی. الله تعالی دې بي درکه حضرت حوا ليسكن الیها اوس په دې کې آرام راشي. آرام چې کوم دی هغه په ملګری باندې ملاويږي، بیبي باندې ملاويږي. نو هغه په جنت کې آرام چې ورکړي نو په جنت باندې نه دی ورکړي، په خزه ولا ورکړي. او تاسو ته چې الله ذکر کوي تاسو لنی بیا لږ کې تاسو نو الیها چې تاسو آرام وکړئ دیتا بدا د خزي اهم صفت ده. بنا په دې باندې چې سړی واده وکي بهر کې څومره دی پریشان دی، غمجن دی، مصیبتونو کې دی چې کور تراله اوړې په آرام شو نو ته پوهه شکتا واده کړي دی او خزه نشتی آرام پړه کې راځي خوشاله او کنه بهر زندگی دی خدای خوشاله وا خدای مزو وا خو چې کور تراله او هغه سر تړلې چې کوم دی خبر یو شانته او صوباړه بل شانته او بیا بل شانته نو به دې سوچ کې چې اوس راغله په دروازه او ما خو چې و تختم په کماله نو پته لګي به دې واده نه کړي ښه بیا دې ځان له پکور کې صرف سپي تړلې ده بس
دې واده نه دی کړی. د واده صفت دا دی چې تاسو کې آرام راشي. نو دا یوازې ستاسو صفت نه، څومره زنانه راځي نو هغې ته به د بچیانو تاسو ځان کې دغه صفت پیدا کړئ. ځان کې دا صفات پیدا کړئ چې خاوند کور ته راشي او په خاوند کې سکون راشي، خوشحاله شي. دا خوشحالي چې کوم ده دا ستا په لاس کې ده، ستا په لاس کې ده چې کوم دی. نو تاسو ته تعویض در خیر که نه چې دا خاوند تاسو به ګرځي تعویضونه پرې کوئ او بیا په هغې باندې خپلې پیسې هم ورکوئ او کوډ هم کوئ او منتونه هم کوئ. نو بس آسان تعویض به درته وښیم چې په هغې باندې الله هم خوشحالوي، پیغمبر هم خوشحالوي، تن پې خوشحاله، خاوند به دې هم خشحالوي او خرچه به دې پې هم نه کېږي. چې سهار راپاڅې که نه خپل لمونځ اودس وکړئ. نو مسلمانان یو لمونځ اودس نه کوو، نه هره زنانه پوهېږي چې زما دا خاوند څه کوي، څه ټیم بوځي. نو هغه ټیم دپاره نه دی چې که د ناشته یي که د بل هغه څیز وله زر زر برابر کړه، مخې ته وله راوړه چې هغه خپل چې وڅکي، ناشته وکړي، پیزار وله پاک کړه او یو منټ به ورسره کښېني، هغه به رخصت کړي، روان دی. د کور نه ووته. دی چې د کور نه وځي نو هره ښځه په دې پوهېږي دا خاوند چېرته ځي. خو ستا مزدور دی، ستا دپاره الله تعالی مزدوري کوي. د مزدور دې ولېږه، اوس ته د خپل کور کار دې زر زر په منډه باندې وکړه چې که ته ځای جارو کړې، که ته لوښي اینځې، که ته کټوې پخې، چې ته څه کې خپل کار دې وکړه. او تا ته پته ده چې خاوند به څه ټایم کور ته راځي، یاره چې ماسپښین په 12 بجې به راځي. نو ته په دې 11:30 کې خپل ځان چې که نه مخ لا صفا وینځه او ښه چې کوم دی سرخي پوډر ولګوه، ځان نه ناوې جوړه کړه. او چې 12 بجې خاوند کور ته راغلی نو ته ښه په مزېداره په کټ کې به ناست دی، السلام علیکم او لاس به ورکړې، خوا ته به یې کښېنې. نو یو منټ ته به ورسره خبرې وکړه، تاله اوس اوبه راوړم، ښه تاله کې اوبه وڅښه، نو ګیلاس اوبه پې وڅښه، بیا وله ډوډۍ راواله، ښه په خندا پې ډوډۍ وخوره. خو دغه ګېټه دي به ناست دي، دوکاندار دی واپس به دوکان ته منډې وهي، بابو صاحب دی نو بل کار پسې به منډې وهي، بیا به ځي ستا مزدور وځي. نه چې هغه ووتو ته بیا د خپل کور کار وکړه. ماښام چې راځي نو بیا مخلاص په صفا وینځه او ښه په خوشحالۍ د هغه استقبال وکړه، هغه له ښه خپله ناشته ډوډۍ برابر کړه. ته د خاوند سره داسې ژوند تېر کړه چې دا خاوند د سر نه خپو پورې ستا دی او که نه. چې کور ته راځي نو تا به په اوږه ګرځوي او که نه. ته په اوږه ونه ګرځولې بیا ته ګیله وکړه که نه، بلکې ته نه چې کوم دی ستا رور به په شا کړي، ستا پلار به په شا کړي، ستا مور به په شا کړي، ستا خاندان به په شا کړي. ته د خاوند داسې قدر وکړي. دا داسې تعویض دی که نه، په دې الله خوشحالېږي، په دې پیغمبر خوشحالېږي، په دې به ته هم خوشحاله. او که نه داسې ونه کړي څه کې مثال زموږ د ناپوهو زندګي وي، خپل ارامه زندګي ځان له برباد کړي. چې سهار راپاڅېږي چای د ناشتې، یاره زما خو چای تړلی کې تالی وکړم. هغه وایي چې تی نس کې نو زه پې څه کوم، زما له مه کوي به. هغه مسلمان تا داسې ولېږه بغیر د چای نه، بغیر د ډوډۍ نه. چې هغه ووتو نو بیا دې ځان له پی راواغسته او ښه دې ځان له دودبت پیچې برابر کړو، پتون دې بله سور کړو، ښه دې ځان له پراټه پخه کړو، بیا دې خپې تاو کړي که نه. نو چې ماسپښین هغه بیا راته نو تا خو ځان ښه موړ کړی دی، نو بیا دې ورته سر وتړو، جارو دې راواغسته، یا په سر مې در خو ما ټک کار نه و کړی، زه به دا ځای له شانې پاک کړم. دا لوښي مې هم راته پاتې دي، دا به وینځم. نو هغه په کور کې کېناسته، نو هغه تا ته ګوري، ته لوښي وینځې، نه کور ته څه پسې راغلی. زه خو ډوډۍ نه خورم، زه تا له بلکه راوالم. نو ته به څه وخورې، تا خو سهار کار کړی و. اوس هغه چې وي د چا 6 میاشتې، د چا کال، د چا 2 د واده شوي، خاوند له سره محبت نه کوي، مینه نه کوي، مور یې ورسره توي، په بل چا باندې به بیلي، نو خپل ژوند یې برباد کړو، ستا زندګي هم برباده کړه، آخرت یې برباد کړو. دا ټول بنیاد جرم ستا دی. خپله زندګیانې مه بربادوئ، خپل خاوند په لاس کې ونیسه، د هغې سره محبت او مینه باندې ژوند تېروه، هغه ستا دپاره مزدوري هر څه به تاله راوړي. دا ستا صفت دی چې لتسکنو. که خاوند له تا سکون ورکړو نو ته ښځه یې، که خاوند له دې سکون ورنکړو ښځه نه یې. او ستا بیا څه خیال دی چې یاره که خاوند سره داسې ژوند تېر کړي نو دا قبر به دې څنګه وي، د آخرت به دې څنګه وي. خاوند نه یې بخلې الله دې نه بخي. ښځې هم خپل حقوق وي، کله خاوندان ظالمان او عموما ښځې ناپوهه وي، نو چې ناپوهه یې د خاوند حق نشي پوره کولی.
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې کومه زنانه مړه شي او هغه خپل منځونه پوره کړي دي او روزي نیولې دي بد ورته کې دي منځ روزه او دریم چې مړه کېدی او خاوند دړه نستانه خوشاله دی دا جنتی خزانه دا جنتی خزانه چې خاوند دړه نستانه خوشاله دی دا څه خدي ډېرې لګي وی چې هغه دی خاوند دړه نه خوشاله تاسو خدای غیر سره چې کوم دې زیدونه کوي دا خاوند سره زیدونه مکوي دا صفت دی چې تاسو یو د بل سره محبت او مینه پیدا شي یو بل سره دومره مینه کوي چې صحیح نکاح یو خزه خاون او یو بل ته خزه خاون وای نو د یو بل امور او پلار رښتې د بل نه یې کړی په یو بل به حد مهرباني ین خزه به جوړي دا سړی بچر په بل ځای خوراک نه کوي دی بل ځای چرتم خوراک نه کوي دی بچر په بل ځای کې شپه نه کوي دی بل لازمان خپل کور ته ځان رسي او چې کم سیس باغه خوګ لګي دا به کور ته راوړي هغه رحمت دی چې الله اچولې دی مینس کې محبت الله اچولې نو د خاون او د خدای مینس کې مودت او بي مهرباني او بي او بابا بکلم کې فرق کو نه بداسره وجعل ويغرزو بينكم استاسو مینس کې مودتن فی الشباب چې ځوانانی کده مینس کې محبت وي ځکه د محبت اسباب موجود دي د محبت اسباب موجود دي یو بل سره محبت او مینه وي هغه چې کده کلاس ملاول وي او کدارګي یو بل سره خله ملاول وي او خواږي خبرې کول وي دا اسباب د محبت موجود او رحمتا بالشیب چې بډاګر شي بیا اسه په یو بل مهربانه بیا هغه مودت ختم شو بیا په بډاوالي کې اسه په یو بل مهربانه نو کدا بابا چرته تلې دې چې کم دینو کوم سي خوب به لګېدلې دې نو باندې په جیب کې اچي دا باندې دې بیا رسمي نه کاخه او چې کور کې صفا خشي نو بیا وې دا پتون د تکې د وچې په لیکه دی راشي دا واغله ورکې دا پلان کې سي ځاغله پکې وساته دا په یو بل خبره کې چې بډاګر شي بیا رحمت الله پاک عجیب تقسیمات ان فی ذلک بشک فذیک الایات النشانات لقوم یتفکرون وقوم د پر چې دی فکر کوي ومن آیاته بعض د نشانات د قدرت الله نه خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو او د زمکو دی اسمان زمکه پیدا کړ واختلاف السنتکم اختلاف د جب استاسو دی او الوانکم او درم استاسو دی دا څومره جبه په دې دنیا کې چلی د رنگونو ته وګوره د الله دومره کارخانه دي کړ هر یو رنگ د بل نبیل هر سترګ د بل نبیل هر لاس د ګوتو د چې کوم دې معمولی فرید یو بل نبیل ان فی ذلک بشک فذ آیات النشانات للعالمین د فرد په خلقو ومن آیاته او بعض د قدرت نشانات او منابکم استاسو خوب دې باللیل والنهار د شپې او د ورځې خوب د الله رحمت وی چې تاسو باندې خوب راولي آرام دل درکې وابتغاءکم لټول استاسو من فضله د الله د فضل کله د شپې چې کله خلک کاروبار کوي کله د ورځې ان فی ذلک بشک فذکر آیات النشانات لقوم یسمعون قوم د پر چې دوی اوري من آیاته بعض د نشانات د قدرت الله نه یوریکم البرق خیتات تبریخنا خوفا دایر دی برخنا کیږي اصل چې تر را پریوسی وطمع او د تبی د باران برخنا شروع شول ان شاء الله باران به شروع شي آبادی وي وينزل من السماء نازل الى اسمان ما انوب اسماني مصطلحم ویل شي ځکه چې د اغینه اسباب وي او د اوریست له هم غستې شي کله ما علاک فهو سماون د اوریست نه نازل کیوب ويحيي بس جبري کې به الارض فديبان اسمك بعد موتها بس د وجوالنا ان في ذلك بشك فذكر آيات النشانات لقوم يعقلون قوم د پر چې دوی پويږي من آیاته او بعض د نشانات د قدرت الله نه ان تقوم السماء والارض دا چې قائم دی اسمان او زمکا اسماني او درولې زمکه او درولې به امره په امر د الله ثم اذا دعاكم بیا چې کله الله تاسو راولي دعوت برابر لري سره من الارض زمکنا الله حکم راشي چې تاسو د زمکه نه راوځي اسرافیل علیه السلام په بیت المقدس په صخره باندې ودرېږي او بیا به आवाज کوي چې کبه ایتها البالیا ای زړو وختو خورو ورو چې کبه اډوکو ورستو اډوکو تاسو را جمع شي او راځي چې کبه حساب د پاره دا وخت یو د اډوکی به یو ځای کیږي او د قبر نه بهر سره راوځي او روان وي اذا انتم بیا تاسو تخرجون تاسو براوځي د قبرونو وله د الله د پر من هغه مخلوقات فی السماوات والارض اسمانو پسنو کو کې کل له قانت دا ټول الله د پر تابعدار دي او هو الذی الله غزاد یبدا الخلق چې اول پیدا کړی د مخلوق
پدې کې الله متفرد دی چې مخلوق پیدا کړي بل څوک پکې حصہ دار او ثم يعيده به دوباره پیدا کی په قیامت کې وهو اهون عليه دا دوباره پیدائش اهون عليه ډېر آسان دی په الله. ظاهری اشکال دا پیدا کیږي چې دوباره پیدائش ډېر آسان دی نو دا اول پیدائش کې نه ګران او دا اول خو په الله ګران نه دین اولا ویلې شي دا اهونه تفسیر په معنا د حی نفس فعل سره دی وهو دا دوباره پیدائش حین علیه آسان دی الله تعالی الله سګران دی به بدل چې اهونه دا په تفصیل صيغه سره وای نو ټیک دا په نسبت د مخلوق سره الله دې مخلوق ته ورخی چې مخلوق یو کار کوي نو دا نسبتا و تکرار چې دوباره کوي نو یو تکرار نه تاسو په اصطلاح باندې چې دا مخلوق پیدا کېده یو ځل به چې دوباره پیدا کړي نو به ډیر اسانه ده. نو الله د بندګانو په اصطلاح خبره کوي چې دا به پیدا کړل نو چې دوباره پیدا کوم نو اهون دا ډیر اسان وله المثل الاعلى ده الله د پر مثالونه دي اوچت په سماوات او الارض پسمانونو پسمکو کې هو العزيز الحكيم ده الله غالب او حکمت والا ده. ضرب لكم بیانی الله استاسو د پر مثال مثال من انفسکم قائد استاسو د نفسونو هل لكم عيشتي تاسو د پر مما ملکت ايمانکم هغه چې مالکات استاسو لا سونه من شرکا شریکان ستا غلام دا کې دیشي چې تاسو سره یو ځای شي او تاسو سره په مال ستا په کور ستا په ارزه کې حصدار شي ایما رزقناکم هغه چې ما تاسو ته رزق درکړې الله وی دا پټه ما درکو کور ما درکو رزق ما درکو خوستا غلام به ځان سره پدې کې ته شریک حسابي تاسو کې شریک نه حسابي فانتم فيه سوا تاسو شی پدې کې برابر چې هر کله تا غزا سره نه مني نو الله چې مالک حقيقي دی مخلوق چې دا دغه مملوک حقيقي دی دا د الله سره څنګه شریک شي نو ته خدا غلام د ځان سره شریک نه غني چې ځان ته اورور کې تخافونهم چې تاسو یریږئ دا غینه کخیفتکم پشان د یری تاسو انفسکم تخبل نفسونه څنګه تاسو سره یری درو نه چې دا میراث خور دی د بچی له یری دا میراث علي د دې غلام هم دغه شانتي یره پیدا شي دا سې هیڅ کوم نشریک كذلك دارنګ نفصل الآيات من په تفصیل بیانو آیاتنا لقوم یعقلون هغه قوم د پاره چې دی پويږي بل تبع الذين ظلموا والكتاب ذلك هغه کسان چې ظالمان دي اهواهم تخبل خواهشات بغیر علم بیا علم اما يهدي سوق دې چې هدایت کی من هغه چاته اضل الله چې الله گمراه کړي چاته الله هدایت نصیب نکي نو سوچ دې چې هغه تداروخي معنا نشتی وما لهم نبيذ پر من ناصرين سوق امدادي باقي وجهك للدين فقائم خپل مخ للدين حنيفا د دین پاک د پر خپل مخ دغه د پر قائم کا معنا په دې باندې کلک اوسېګا فطرت الله دا منسوب دي چې کوم د فعل مقدر سره الزمو فطرت الله تاسو لازم شي د فطرت الله سره مراد د فطرت د دین دی تاسو لازم شي د دین د الله سره د دین له تعبیر کې په فطرت سره ځکه چې دین دا یو فطرتي سیز دی د انسان د طبیعت سره برابر دی کله چې عوارض او سبب باعث دی انسان خپل طبیعت او عقل تفریق ودیش دا انسان په خپل عقل او په خپل طبیعت باندې دین ومني الزموا فطرت الله الزموا دین الله التي هغه فطر الناس چې پیدا کړی دي انسانان علیها په دې دین باندې په دې باندې تمام انسانان پیدا دي كل مولود يولد على فطرة الاسلام هر بچی چې پیدا کیږي فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه بیا مور او پلار ما حول اغل تعلیم ورکیا د يهودیت او یا د نصرانیت یا د بل فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نشتا تبديل د الله د خلق لپاره لا تبديل دا کلام خبری دی منفی خدا په معنا د نهي سره دی تاسو الله پیدا کړی په دین باندې لازم شي د الله د دین سره نو بیا تاسو الله منکی لا تبدلوا خلق الله تاسو مبدلوي د الله خلق لا تبدلوا دین الله د الله دین مبدلوا چې دا دین فطرتیو ته پیدا کړی په دې دین یې نو اوس د توي لا تبدل تبدل دغه د الله دین او دغه دین باندې پاتې بیا کلام دا ظاهري خو نه کدا خبر ده او په معنا د نه سره دا لا تبدل دویم کدا معنا د خبر سره ویل شي لا تبديل نبي الله خبر ورکړي د اصولنا کوم چې اصول دی په دې کې تبديل ناراضي د الله وحدانیت دارنګه چې کوم د رسالت مسائل فطرت الله تاسو لازم شي د دین د الله سره الذي فطر الناس عليها
به جزئیات د انبیاء په تعلیماتو کې بدلیږي، ولا تبدیل لخلق الله، نشتا بدل د الله دغه دین د پاره چې کوم کلیات او اصول ذالک الدین القیم، دا د دین مستقیم، ولکن اکثر الناس لیکن د انسانانو نه لا يعلم دین پویږي. منیبین الیه، دا منیبین چې کوم د حال دی د هغه مخکې کلام نه چې څه مذکور دی او څه پکې محذوف دی. فاقم وجهک انت ومن اتبعک، قائم کا تخبل مخ د دین د پاره او کم چې ستا تابعدار دا سره ملحوظ دي، تب مخ قائم کا په دین باندې ستا تابعدار کوم. منیبین په دې حال کې چې تاسو رجوع کوونکی، منیبین چې په حال کې چې تاسو رجوع کوونکی الیه الله تا، وتقوه د الله نو ویریږي، واقیم الصلاة تاسو قائم کړئ منځ، ولا تکونوا من المشرکین تاسو مکه د مشرکانو نه. دلته الله چې کوم د امر کو اقیم الصلاة سره او بلې منو کو ولا تکونوا من المشرکین، د موږ پر خودلو سره آیا انسان مشرک او کافر ګرځي؟ احمد رحمه الله وی او احمد رحمه الله قول دی چې کوم سړی موږ نه کوي به عذر دا کافر. ائمه ثلاثه احناف شوافی موالک دی وته کافر نه وي. بیا دویم نمبر چې ارکلا دله سزا ورکولی شي، نو آیا دې قتلوي شي؟ نو اوس ائمه ثلاثه به درې وړه په یو طرف دي، احمد او شافعي سره مالک سره او سره وسه احناف وینا سره وسه. دغه درې حضرات چې په قتل باندې خبره کوي نو وجه ذکر کوي احمد رحمه الله چې د مرتد دی، چې موږ یې نه کړی دا مرتد دی، نو د وجلې شي ردتن یو موږ د پرې خود او څه عذر دی نشته، نو احمد سے فرمایي دا مرتد دی بس مړی کوي ردتن. او امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله کو ته مرتد نه وي، او چې موږ یې پرې خود نو مړی کچې کوم د حدن دی حد دی. او احناف چې کوم دغه قول کوي چې دا یو ګناه کړی دا، لہذا سزا ول ورکه تعزیرا، قتل او مرګ مثلا نه، خو تعزیر ول ورکه سزا ول ورکه چې څنګه دا مناسب ښکاري. احمد صاحب ظاهری دلته ګوري چې اقیم الصلاة تاسو مستعد، جمهور حضرات فرمایي چې الصلاة رفاتی شي بګینه مشرک شي. دا خو دې نه معلومه دي، خو دا دوه خبرې ذکر شوي دي سره. دا رنګه کوم احادیثو کې چې راغلي من ترک الصلاة فقد کفر، نو دا خبره واحد ده، خبر واحد باندې سو کافر نه ګرځي. انو دا د زجر لپاره پیغمبر علیه السلام دا فرمایلی. من الذين هغه کسان فرقوا دینهم چې دوی بیل بیل کړه خپل دین، وکانو شیعا دي مختلف ډلې دي، كل حزب هر ډله بما لديهم هغه چې د دوی سره دي فریحون هغه خوشالي کوي. و اذا مس الناس کله چې ورسیږي انسانانو ته دودون سره دعوا ربهم دوی را بری خپل رب منیبین الیه رجوع کوونکی الله ته، ثم اذا اذاقهم بشکل الله ورسی منه د خپل طرف نه رحمتا مهربانی. اذا فريق منهم باچانک او جماعت دوی کې به ربهم یشرکون خپل رب سره به دوی شرک کوي. عاقبت او انجام داروسی یکفرو چې د کفرو کې به ما تینهم هغه چې بعد دوی تور کړي فتمتعوا تاسو پیدا حاصل کړي، فسوف تعلمون زده چې تاسو به پوه شئ. ام انزلنا علیهم بیا ما نازل کړي په دوی باندې سلطان انسدل په وای تکلم هغه گویا دې بما کانوا به هغه چې دې په هغه سره یو شریکول شرک کوي، دا چې دوی شرک کوي نو په دې لمه سدلی ور کړي. پیدا دقنا الناس کله چې ورسو انسان رحمتا مهربانی، فریقو بها دې په هغه خوشالي کوي. و ان تصيبهم سیئه ورسیږي دوی ته تکلیف بما قدمت ایدیهم هغه چې مخکې کړي دي لاسونو، اذا هم یقنطون اچانک به دې بنا امید. اولم يروا آية نګوري ان الله بشک الله پاک يبسط الرزق پر اخر رزق لمن يشاء چاله چې خوښ شي، و يقدر او تنګي چاله چې خوښ شي. ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات لقوم یؤمنون هغه قوم د پر چې ایمان وروړي. فآتی ذل قربا ورک وخبل خپلوانو ته حقه دا وی حق، والمسکین ورک مسکینانو ته حق، وابن السبیل ومسافر ته ذلک خیر، دا د حقوق ادا کول پدې کې خیر دی. للذین هغه کسان د پر یریدون وجه الله چې دوی اراده کوي درزاد الله، او اولئک دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي. وما اتیتم من ربا ليربو فی اموال الناس، دو مطلب ویل شي. یو مطلب دا دی چې دنه ربا مصطلح او سود واغستې شي. یو سړی بل مال ورکړي په سود باندې 1 لک در کوم کال بس مال یو نیم لک راکې، اوس تعالی در کوم 10 لک، او
کال پس پینځل لسرا کې دی خدا کال په کال چې پینځه ما پس راځي کو پورا مال وو ګټه ډېر غټه پیسې وو ګټه مال دې سیواش الله فرمایي سپا خیر دې چې د مال دې ډېری نه چې دا ډېریږي نه دا سود دی چې سود دې الله بدا کمایي ده وړاندې دی چې کوم دی الله پاک یربي صدقات سیوا کوي او الله سود دا ختمي پنځشتمه سپاره باندې هم دا مضمون روان دی شبیر احمد عثماني رحمه الله اوایل عثمانیه کې التول مثال ذکر کړی چې په صدقاتو کې مال دا سیوا کیږي او په ربا کې مال کمیږي وې مثال داسې ده صدقاتو کې مال سیوا کیږي ولی وې د مثال د جولا هو ده د سنا ده په خوا به د سنا او جولا به وته نو دا سه په دې موسم کې چې دا وسکا مثال د مارچ میاشت ده نو دا چې څومره مشرانو دی با سچیز بدل غسر او چې کپ دی پنساریانو سره نه به د شپې نو بو کې واچو یو جام به ته نه جوړ نو سحر به بناره باندې هغه جام اوس چې به اوس کو بس به وسیله ته پټی تا پټی ته چې برسېده جو خېټه به خراب نو بسال ته د پولی بسر باندې ځان له صادر خور کو بالغ به کې خو اب 2 منټه پس با غنو ته وته ورانه وته نو چې ما ذکر بشو نو بس بخېټه کې به اسم نو کنه نمازګر به وچ کلک شوی او چا تک سیر دې ظاهر خو بدن خراب شي دا بدی د پرو چې په دې بدن کې به سونه فاسد سيزونه دا به اون وتل معده به مکمل صفا شواشي په ولو کده معده بیا به ولا پوس خوراک ورکو چې معده خو تششوي دا واپس بچ کنده په 2-3 ورځو کې ډېر خطک سور شوخه خسته به وی د صدقې مثال داسې ده چې ظاهري مال کمیږي څنګه هغه جلاب او مازیګر وچ کلک شوی دی او صحت لپاره صدقات سره مال او د قصې سیوا کوي او مثال د ربا داسې ده لکه یو قمقل سړی داغه بدن کې بیماری ده چې ګوري جلاسو پړسې د مخې و پړسې د بدن پړسې کی ګردې خرابې دي دی ورکه پړسې کم سربې کم او پکې خبر نه دی چې ګردې دي خرابې دي بدن ته وینه نه پس کیږي خورشي وي دا خو ته چې کم دی اټاټیک کروان نو دې خپل پړسوب ته ګوري خوشاله دی د ربا والا د قصې هغه د ظاهري دی واته ګوري حضور حقیقت کې تبعیض کروانه نو الله فرمایي دغه ربا په دغه زیاتواله راځي نه وما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي مې ربا د ربا نه چې دغه سیواواله راشي ليربو چې سیواله راشي په اموال الناس مالو د انسانانو کې فلا يربو په دغه سیواواله راشي عند الله د الله په نسبت باندې وما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي من زکات د زکات نه د صدقو نه تريدون تاسو اراده کوي وجه الله د الله د رضا اولئک هم المضعفون امدا بده چت کوي شي بیا مقصد دا دی یو انسان د بل سره خیر ښېګړه کوي نو دا خیر ښېګړه چې کنده په دوه طریقو باندې مثال کله علاقې نو بده کې رښتې دي د چا واده دي د چا سنت دي د چا چې کوم دی بل خوشحالي ده نو زنانه اغلا مبارکي ورکړي دا د چې مبارکي ورکړي نو ستاسو دوه مطلب یو مطلب دا دی چې مبارکي در کومه د اصل او د زر او د 15000 ته په در چې دا رښتې دار دی به وسه دی غریب دی الله هغه باندې خادر اوسته ده خیر دا 15000 به سره زو چته کوم دا الله د رضا لپاره دا چې کوم د زوی فارغ شو د الله سره بوله زور کوم دی د زوی وعده د 15000 به سره امداد وکم دا مې رشتہ دار دی او غریب دی د الله رضا لپاره سره کو دا چې تورکه من زکاتین نه الله وی دی په آخرت کې اجر درکو او دوی باندې چې سره داسې پرشتو کې چا سلاس امداد کوي او مقصود دی چې زموږ د حساب په ډیر مالدار دی نش باندې د چا سره رښتې پالل د الله پریز اجر شته نه دا د دنیا په لالچ ورکړي کاغه د درکړي خو ټیک دا کدا درې نه کړی نو دنیا حاصل نشول او آخرت خوستانیت ته ودو د دې وجه نه پرشتو کې د الله د رضا خیال کوي و مسلې شوي دریم چې کوم د عام دا کلی کی طریقه وي بعضی زنانه مالدار غریبانو کې غم خادر شته وي نو ته پوس کې رقم په داغه ته پیسې ورکو د زکات په نیت باندې نو څنګه بالکل ټیک کبل فرض دا د چا چې غم خادي ده او هغه غریبانان اهل د زکات وی او پتا باندې زکات کیږي نو چې تو انت ورزي ورکول 15000 روپے
ورکول الله سره نیت پکې د زکات وکړه بالکل ټیک ده او چې هغه مصرف د زکات وي بشرطي نو پرې کې زکات ورکړي هم صحیح ځکه دا غي پتا باندې خو څه قرض نشته درسه ورکوه خپل زکات نو هغه زنانه چې دا وایي کالی دي هغه دې داسې کوي چې داسې مثال غریبانان یې لګ لګ زکات ورکوي 1000 2000 15000 وسیږي دا ځان سره لیکا کال چې پورا شو نو اوس به ته وړې پیسې حساب کې چې ما څومره زکات کې ورکړي یره چې ما په 50000 پورا کړی نو یو ځل باندې 50 ورکول دا سړی د زور ورکړي ته په دې کال کې لګي ورکړي دي 50 دې پورا کړی اوس د خپل کال یو غره چې پتا باندې سور زکات کیږي که 50 د باندې کیږي جو خبره سر په سر پورا شو او کنه پتا باندې 60000 زکات راغی نو 50 دې ورکړي 10 روپے دې ورکړي او کله دا سی وی چې تا 50 پورا کړی دی خو کاله کم دی پتا باندې 40000 زکات کیږي نو دا 40000 د دې کال شوي او دا 10000 چې کتا پکې زیات دی دا بل کال پکې حساب کا هغه بل کال ته وړي اډانس د 2 کالو مخکې مرکبې شي نبیا وما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي مې ربند د زیاتوالي نه چې تتمه کې د زیاتوالي چې ما سره بیا خزیات امداد کوي ليربو چې زیاتواله راشي په اموال الناس په مالو د انسانانو کې فلا يربو د کې زیاتواله نشته عند الله د الله بني الله د اجر نه درکې وما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي من زکات د زکات نه مال ورکې په دې باندې چې خپل اخلاق پاکم دا مال پاکم الله رضا په حاصل کړ تريدون تاسو اراده وجه الله د الله د رضا اولئک هم المضعفون امداد چت کوي الله الذي الله غزا ده خلقكم تاسو پیدا کړی ثم رزقكم به تاسو لري زردر کو ثم يميتكم به تاسو وفات کړي ثم يحييكم به تاسو لجوان در کی حل من شرکائکم عیش تاسو په شریکانو کې مې يفعل من ذلك هغه څوک چې کی داسې من شی شي تاسو الهاو کې داشتي چې پیدایش ده رزق ده وفات ده ست کې دا کوي سبحانه پاک الله پاک وتعالى او جل عما يشركون هغه چې دی وسره شرک کوي ظهر الفساد في البر والبحر کار د فساد با اوچ او بلنده کې دا چې څومره فسادونه په دې اوچ او بلنده کې وې دا راځي نو به ما کسبت اید الناس سبب دا د چې د لاسونو د انسانانو د لاسونو هغه دا ثمره د چې فسادونه جوړ شو یا تمام یا خاص په اوچ کې لوبنه فساد کړي قابل روري وجلې دي با لمده کې لوبه فساد کړي شي پښپاړسمه پاره کې دی وی جلندی ابن کرکر هغه د غریبانو کشتهګانې په سمندر کې تیرا غونډولې په بیګار د پاره دا فساد د لمده کې براغه دا فساد په اوچ کې براغه به ما کسبت اید الناس همدارنګه د انسانانو اعمال په دې کې داخلي چې تاسو یو سیز ګور یره چې دا ګرانی شو یره چې امن نشتا یره چې پلان کې پیدا ستاسو د لاسونو کار دی تاسو اعمال دي داغه په وجه باندې تاسو ته دا مصیبتونو او تکلیفونه را روان دي خو دې ته قضیه محمله وتوي اکثریت داسي اکثریت هم داسي چې د لاسونو د اعمالو ثمره د چې تکلیفونه خلکو ته رسیدا کلیه نه ده لکه د ترمذی په روایت کې راغلي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انبیاء علیهم الصلاۃ اشد البلاء ډیر تکلیف چې رسي انبیاء ته رسي انبیاء ته ډیر تکلیفونه رسي او بیا ثم الامثل فالامثل چې څومره نیکان خلک دی هغه ته تکلیفونه ډیر رسي دلته وی دا تکلیف چې رسي نو دا خو تاسو د اعمالو سزا ده او الته وی انبیاء ته تکلیفونه ډیر رسي نیکانو ته رسي نو هغه خو اعمال څه ګناه به کړی نه ځکه به چې دا کلیه ده دا اکثریت ده اکثریت داسې وی چې هغه د اعمالو دخل وی انسان ته تکلیف رسي او هر چې انبیاء دي هغه ته چې تکلیف رسي نو عموما په دې کې دوه سببونه یو سبب پکې دی چې الله دوی له مرتبه ورکړي د دوی درجات اوچتي د دوی لپاره ډېر لوی مرتبه او درجه الله مقرر کړی وي پیغمبر نیک انسان لپاره او د اعمال کې خو په اعمالو انت رسیدې نشي الله پاک به تکلیفونه راوړي بیا ول د صبر توفیق ورکړي د دې تکلیفونو باندې هغه مرتبه ته ورسي او دغه د انبیو تکلیفونو کې سبق دی امت لپاره تعلیم پیغمبر باندې تکلیف راشي نو د صبر کې امت لپاره تعلیم چې ګوره پیغمبر باندې تکلیف راغلی په ما را له صبر کوم کړ په دې کې دا سبق او اکثریت داسې وی چې تکلیف کبر شيږي نو به ما کسبت اید الناس اوس ظهر الفساد خکار د فساد فل بر په اوچ کې ول بحر په سمندر کې
ظهر الفساد ښکاره شو فساد بالبر په سړو کې والبحر او په ښځو کې سړي فاسد شول ښځې فاسدې شوې سړی اوچ وي که نه او ښځه دا بحر وي ځکه د هغې نه اولاد پیدا کېږي ظهر الفساد ښکاره شو فساد فی البر په امیانو کې والبحر په علماو کې امیان دا ورانکاري شول او علما چې کوم د فسادیان شول په بولیانو کې او په امیانو کې ظهر الفساد ښکاره شو فساد فی البر په صحراګانو کې والبحر په خاریو کې خار داس سمندري وي خلک پکې ګرځي د خلکو سمندري دي نه په دې خار کې خلک ورار شو او صحرا او بیابانونو باندو کې برانی شروع شول بما کسبت ايدي الناس ليذيقهم د پاره دي چې ورسي الله دوی تبعد والذي بعد هغه عملو چې دوی عمل کو لعلهم دې د پاره يرجعون چې دوی واپس شي ولو تويسير تاسو ګرځي په الارض پس مکه کې فنظر وګورئ کیف کان څنګه عاقبت الذين انجام د هغه کسان من قبل چې پخوا کان اکثرهم مشرکین اغزیات مشرکان فاقم وجهك تقائم خپل مخ لدين القيم د پاره د دین مستقیم من قبل ايات يمخ داغه نه چراشي او من دا سورت دا مرد له نبی داغه د پاره واپسی من الله د الله د پاره د قیامت راتک مخ کې ځان مستقیم کا یوم اذن پر ورځ باندې اسودعو دی به لولیشي مؤمنان به لویشي کافران به لویشي من کفر چا چې کفر کړي فعليه کفر باغ ببارخ پر کفر من عمل صالح چا چې عمل کړي دې پر انفسهم د پاره د خپل زادون يمهدون يفرشون ځان د پر دې پرشونه برابرې ليجزي الله د پر دې چې بدور کې الله ليجزي الذين الله بدور کې هغه کسانو تامنو چې مؤمنان دي او عمل صالحات او نیک اعمال کوي من فضله د خپل فضلنا انه بشک الله پاک لا يحب الكافرين نخوخي کافران من آیاته او باجدا نه خود قدرت الله نه داري ان يرسل الرياح لیکي الله هواګانې مبشرات دا زیر ورکون کی هوا مخکې راشي نو زیر درکې باران روان دي وليذيقكم ورسي تاسو ته رحمتي خپل رحمت چې باران دي ولتجري الفلك دې لپاره چې وچلې کیشته به امره په خپل امر ولتبتغوا د لپاره دې چې تاسو ولټوي من فضله فضل الله په دې سمندرو کې تاسو سفر وکي تجارتونه پکې وکي ولعلكم دې لپاره تشکرون چې تاسو شکر باسي ولقد ارسلنا من قبلك تاخي سمالي ګلو مخستانا رسلا انبياء الى قوم قوم تفجاؤهم غير توق بالبينات فخروا دلائل فانتقمنا من دغين انتقام واغستو جاءوا بالبينات غير توق فخروا دلائل باندې قوم ته انکار وکړو چې انکار وکړو فانتقمنا من بدل واغستو من الذين ذهب كسادنا اجرموا چې مجرمانو وكان حقا علينا ثابتا په موږ باندې نصر المؤمنین امداد د مؤمنانو دا په موږ باندې ثابت تر چې د مؤمنانو امداد کو الله الذي الله غزا د يرسل الرياح لیکي هوا کانه فتثير صحابه دا اوچته کی وریز هوا راشي نو ورځ اوچته کی چې کوم دی روانه کی میا بسوته بیا دا خوره کی په سما پر اسمان کی اورې زی روانه کړه په دې پیسا کې دا خوره کی چې سونه پورې الله غواړي کوي میا شاء لګ زیبات خوري پټیر زیبات خوري ويجعلوا دا وګرځي کې صفن یو ګېړې کې صفن یو قطعه وترى الودقه بين باران يخرج دروز من خلاله دميز د وريزنا پیدا اصحاب به پس اچانک وسول کی پدې سره مې یشا چاله چې خو کشي من عباده د خپل بندګانو اذا هم بيدوي يستبشرون یو بل تزير ورګي اول نو امید اوس چې باران شروع شول بیا یو زمیدار بل زیر ورګي وإن كانوا اگر چودي من قبل فخواد نزول دباران لا ينزل نازل شي عليهم فضيبا من قبله فخواد دين لمبلسين خامقون اميدا اوس مثال خلق سودا نو امید شهر کې میاش دوه وشوري باران نشتا بس چې کوم دی پټي ډیر تکي دارنګ هر یو سیس محتاج دی دا د نو امید هغه حالت دي به چې الله باران شروع کینو زمیدار چې مازیګر پر خپل غنم وګرځي د ډیر خوشاله لکه غنم ډیر تازه شوخه فرزور وګوره الى اثر رحمت الله اثر د رحمت د الله تا رحمت د الله باران دی داغي اثر په دې پټو باندې کوم شو دا پستو نه راوټو کول کیف یحیی الارض سنگ جب دې کړه زمکه بعد موتها پس د وچوالینا ان ذلک بشکدا لمحیی الموت دغه الله جب دې کوي مړو وهو ذا الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شی قدرت والا دی ولئن ارسلنا ريحا كما راولي غتیز هوا هوا په دې راشي داسې هوا تیز چې فصل برباد کی فرعوه نو دی ویني رعوه د پردت مرجع صراحتا نشته
بلکې دې دپاره مرجع دا حکمي ده. هلته مخکې ذکر شو چې دا هوا باران وشي نو واښه راوټوکي، بیا په دې باندې هوا راشي نو دغه نبات نه مراد ده. فرأوه نو دی ویني دغه زرع، دی ویني دغه نبات مصفرا سیاړ. دغه نبات چې کوم اثر د دې رحمت چې باران دی نو هغه اثر پې دال دی. نو فرأوه دی ویني دغه نبات، دی ویني دغه زرع مصفرا سیاړه. لظلوا ندی وګرځي من بعده رستو د دې نه یکفرون دی کفر کوي ناشکره شي. فإنك بشکت لا تسمع الموتى تأورول نشي کولی مړو ته، تأورول نشي کولی مړو ته نو معنا دې پویوې نشي. ولا تسمع الصم تأورول نشي کولی کاڼو ته دعاء د بدلې چې کله کوڼ وي د هغه ته چې کوم د اورول نشي کوی د انتقاء. او خاص کر اذا ولوا مدبرین کله چې دی وګرځي شا کوونکي کوڼ دی نو که مخامخ دی ته ورته اشاره وکړي د څه نه څه به پوه شي. و چې دی شا کې وګرځي نو اواز خو اوري نو په اشاره پوهېږي. وما انت نیت بهادي العمي لارښود کې ړندو ته عن ضلالتهم د هغوی د ګمراهۍ نه. ان تسمع ته اورول نشي کوی الا من مگر هغه چا ته اورول کوی چې یؤمن چې ایمان راوړي بآیاتنا زما په آیاتونو باندې وهم مسلمون دی وي تابعدار. د دې نه پته ولګېده چې استثناء الا من یؤمنو پته لګي دلته د سیما نه سیمایي تدبر او د انتفاع ده. هغوی ته انتفاع ته رسېږي او مؤمن انتفاع حاصله کړه ورته نفس سیما خو دا غونډ کړي. الله الذي الله غزا ته خلقكم تاسو پیدا کړی من ضعف د کمزورتیا نه. ابتدا کې ته کمزورې وي، معمولی شانته ګنده غوندې اوبه وي. ثم جعل بیا وګرځئ من بعد ضعف پس د کمزورتیا نه قوت، بیا هغه چې کوم دی قوت پیدا شي، ماشوم شي پیدا شي چې وګرځي منډې وي نو کوڅور ځوان شو. ثم جعل بیا وګرځئ من بعد قوت پس د قوت او د ځوانۍ نه ضعفا کمزورتیا وشیبه او بوډاوالی بیا بوډا شي. یخلق پیدا کوي ما یشاء چې د الله خوښه شي وهو العلیم القدیر د الله پوهه دی او قدرت والا دی. ویوم تقوم الساعة ورځ چې قایم شي قیامت یقسم المجرمون قسمونه به خوري مجرمان او دوی به وایي ما لبثوا دې وخت نه دی تېر کړی غیره ساعت پکې ورځ تعبیر کړي څوک په لس او څوک په ساعت باندې. كذلك همدارنګه کان یؤفکون دوی اړولی شول د حق نه. وقال الذین وایي به هغه کسان اوتوا العلم چې ورکړی شوی د هغوی ته علم کتاب کې الی یوم البعث ورځ د پورته کېدو پورې هذا چې دا ده هذا يوم البعث دا ورځ د قیامت ده. ولكنكم لكن تاسو كنتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ. يومئذ په دې ورځ لا ينفع الذين ظلموا فایده نه رسي هغه کسانو ته چې ظالمان دي معذرتهم د هغوی عذرونه ولا هم یستعتبون هغه د هغې نه غوښتلی شي واپسې دنیا ته چې دی بیا دنیا ته لاړ شي او ایمان راوړي. ولقد ضربنا للناس تحقیق سره موږ بیان على قلوب الذين قلوب د هغه کسانو لا يعلمون چې دوی نه پوهېږي. واصبر صبر کوه ان وعد الله حق بشک د الله وعده حق ده. ولا يستخفنك باعث دې کې تا لره الذین هغه کسان لا یوقنون چې هغوی یقین نه کوي په تا باعث نه شي چې د حق نه دې بل خوا واړوي. په دې به صبر کوي. د وړاندې د لقمان حکیم واقعه ذکر کېږي چې هغه خپل بچي ته نصیحت کوي د الله د وحدانیت لہذا د صبر په تلقین کې ذکر کېږي د لقمان حکیم واقعه. الف لام میم الله عالم دې په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب حکیم محکم هدى د هدایت او د رحمت د المحسنین د لپاره د نیکانو الذين هكذا يقيمون الصلاه چې قائم ایمز ويؤتون الزکات ورکوي زکات وهم بالآخرة باخرت باندې هم یوقنون دوی یقین کوي. اولئک دا کسان علی هدى من ربهم دوی په هدایت طرف د خپل رب نه. او د ایرانیانو د کسرایانو آخري سرحد خیره وتاوي نو دلته براتو بعضې شیزونه به اغوستل تاجرو وړه راوړل به کول. نو دلته به بعضې د قصو کتابونه واغوستل کوم ته چې تاسو ناولې ورته وایي دا قصې به واغوستې نو په ناولو کیسې خو یو که خبره لږ حقیقت یې خو په هغې کې اتلس یو سره دروغ یو ځای کړي چې دا خوندوره شي. او بیا یو دوه ډمې اغوستې وې نو چې هلته به رالی مکې مکرمې ته نو د مکې د خانانو له به ډوډۍ وکړه هغه د تداعیانو د ثمودیانو قصې کوي نو تاسو باندې راپراپې راشي خرب شو تباه شو. زه درته چې که د سپږې ورږې قصې کوم خنداګانې دي یارانې دي دوستانې دي ودونه دي او تختول دي او دا چې کوم دی مزید زما قصې ښې دي که د هغه قصې ښې دي. نو الله فرمایي بعضې کسان داسې دي ومن الناس من یشتري هغه دي چې دوی اخلي لهو الحدیث بېهوده خبرې
کأن لم يسمعها گویا د سره اورېدلي نه دي داسې په ځان کوڼ کې چې د سره اورېدلي نه دي کأن فی اذنیه گویا د په غوږونو کې وقرا درنوالی دی فبشره دله زیره ورکه بعلم ماء اوبه فانبتنا فیها منزرغون که په دې ځمکه من کل زوج د هر جوړه وګیاګانونه کریم ښایسته هر قسم که یا چې دا جوړه وي نو څه چې کوم دی لمدې میوې دي دا تور دا سپینه دا تور دا سور داسې رنګونه وي یا چې کوم دی وچې میوې وي نو څه خوږې وي څه تروې وي څه چې کوم دی په رنګونو کې یو شانتي وي څه رنګونه بل شانتي وي هذا خلق الله دا د الله مخلوق دی پس پیغمبر خو نو هغه د خپل عقل په تقاضا باندې د توحید سبق او تعلیم ورکوي لقمان حکیم کې صرف یو عکرمه دی د عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی هغه قائل دی په دې چې دا پیغمبر دی او د عکرمه نه علاوه د بل چا په قول د پیغمبري نشته یو ښه سړی تیر شوی دی خو پیغمبر نه دی وذو القرنین لم يعرف نبیا كذا لقمان فاحذر عن جدالي وذو القرنین لم يعرف نبیا ذو القرنین دا چې کده پیغمبر نو کوم چې بشپاړسمه پاره کې د واقعي ذکر کړه ذو القرنین لم يعرف نبیا كذا لقمان فاحذر عن جدالي پرې داود علیہ السلام زمانه پورې پاتې شوی دی او د فتوی او مسلې به خولي داود علیہ السلام زمانه کې چې هغه ته پیغمبري ورکړه بیا به جواب د مسلو نه کو الکه ولې نه کې په وسه پورې ضرورت اوس چې الله پیغمبر راولې کو ضرورت نشته لقمان ابن باعور ابن باخور ندا چې کوم دی دا ایوب صدا پر وی چې الله وته وی ته پیغمبري علي او که حکمت علي نو حکمت علي پیغمبري نه ده چا ورته وی خو ګور الله ته اختیار در کو پیغمبري په دغه مرتبه وا ولې دی راغستره نو ورته وی به وقفه پیغمبري چې الله ورکې نو چا نه مشورې نه غواړي الله ډایرک فرشتو ولي کې زما پیغمبري او پاسه دا کار کوا دی کوي ګران کار دی پیغمبري او ما نه الله اختیار راکو په اختیار باندې دومره غټ پیټه په سر کول د آسان کار نه دی نو ځکه ما وی چې الله پاکه حکمت راکړي د ډېر د خوخيارتوب او د حکمت او د عقل خبرې دا غره بلا شی مفسرون نقل کړي دته وی چې کوم دی انشکر لله شکر بس الله د پرمه یشکر چا چې شکر ویستو فینا ما یشکر بشک دې شکر باسي د نفسي مفید خپل ځان د پاره دی ومن کفر او چې چا نه شکر وکړه فین الله بشک الله غنی دې پروا دې حمید استایل شوی دې په خپل صفاتو کې فین قال لقمان کله چې لقمان له ابن خبر زویتا دا زوی چې کوم انعام دې یا اشکب وتوي نو بازي فرمای دا کافرو دوت نصیحت کو ایمان تراله او بازي فرمای دا مؤمن وو دا نصیحت یو تکو چې دا ایمان برقرار پاتې شي نو دا ته نصیحت کو یا بني اے بچوڑی لا تشرک بالله شرک مکو د الله سره ان الشرک لظلم عظیم بشک شرک دی ظلم دی او وصینا الانسان من امر کړی انسان ته دیوالده په شان د مور او پلار کې حملته امه بار کړی مور د مور او پلار احسان کې د مور درې تکلیف ذکر کیږي د بار کړی د واه نه په تکلیف علا واه د پاسه د بل تکلیف نه دوه شو په سالو په عامه او کټ کول لدینه دوه کاله دا درې تکلیفونه مور برداشت کړو دی وجنا په حقوقو کې چې کوم دی د مور احسان دا مقدم دی د پلار په احسان باندې او احسان د مور سره په درې چند دی د پلار په احسان باندې ادم ته نشکر لی شکر به سما د پاره باندې باندې دی کله مور خپل د پاره الی المسیر ما تبی رجو و ان جاهداک کدا مور خپل کوشش کی پتا علی فلی ان تشرک بی چې شرک کې سما سره علی سره کبه علم چې اسلام علی علم نشته فلا دوتیو ما د ځوانو تابعداري مکوا الله حقوق کې پدې حقوق به ما تاسو رجوع کو نه به کوم زما تاسو خبر درکم بما کنتم تعبدون هغه چې تاسو عمل کو یا بني ای بچوړیا انها بشک دغه خسرت او دا خوې ان تکو مثقال حبه کداوی په اندازې د دانی من خردل د اوری دانا قدیر باریک دین خبردار دي یا بني ای بچوړیا قیم الصلاه قائم کمنز او امر کی پرسلو باقي صبر کنه دا من عزم الامور دا لوی کارونه دي ولا تصعر خدك للناس خبرې کوي د څه مکه او دې معنا تصعر د پړسول شیخ الهند سے دا معنا کوي چې یو سړی د سره خبره کوي ته د مشروطه خبرې مکوا ولا تصعر مد پړسوا خدك خپل غمګوري للناس انسانانو ته چې بل سره خبرې کوي نو ته خپل غمګوري او پړسو د مشروطه خبرې کوي د مشروطه خبرې مکوا سیده ساده د انسانيت خبرې کوي
ولا تمشي في الارض مگر زپس بکبانی مرحا بتکبر سرا ان الله بشک الله پاک لا يحب نخوخ كل مختال حرب مختال متکبر فخور فخر کول کې په انسانانو وقصید فی مشک درمیانه کا خپل مزل کې زیرو درمیانه ځا مډیر سلوزا مډیر منډو صوت الحمیر आवाज اخره ده علم ترو تاسو نه ګوري ان الله بشک الله پاک سخلکم تابع کړی تاسو د پاره ما فی السماوات و ما فی الارض چې اسمانونو کې دا چې بزمو کې دي واسبغ علیکم وفرکړي الله پتا سو باندې نعمت بل نعمتنا ظاهرا و باطنه ظاهر او باطن و من الناس بعد انسانان من هغه دی جادل فی الله دې چې دا لو جګړه کې دا الله په توحید کې بغیر علم به علم ولا هدى بغیر هدایت ولا کتاب منیر او بغیر کتاب روخاننا و اذا قيل لهم كل شيء لشدت اتبعوا تاسو تابعداري وکي ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي نو قالو دی وی بل نتبعوا بلکې متابعداري کوما وجدنا عليه هغه چې موږ دې باغي ابان خپل پلرونه اولو کان الشیطان واگر چې شیطان يدعوهم دی رابل الى عذاب السعير عذاب جهنم تا وما يسلم وجهه اغه سوچ تابع کې خپل مخ لله الله د پر او هو محسن په دې حال کې چې ده محسن دی په عقیده کې مخه د الله تابع کو محسن دی په عقیده کې د الله د وحدانیت عقیده سره عقیده هم ټیک ده عمل هم ټیک ده والارض چې پیدا کړی اسمانونو زمکه لا يقولون نخاب خاب دیوی الله پیدا کړ بل جواب دیش دی نو ول ورته الحمد لله سند الله د فرض اکثرهم لا يعلمون دې نه پويږي ولله الله د فرما فی السماوات هغه مخلوقات چې صفاتو کې ولو ان ما فی الارض بشیا چې په اسمکه کې دي من الشجره نونی په اسمکه کې چې کوم شی د نسو کې چې دا ودی اقلام داخله منشي اما سره د صورت وضاحت وکي دا په وخت د زړه چې څومره ودی دا کچ کټ کې د قلمونو په مقدار دا قلمونه شي او دا چې څومره زمکه دا داسې د کاغذ په شاته داسې نری کټ کا دا به خوره کې دا به کاغذ شي او دا چې څومره سمندري دي دا سی شي او دا سی و سمندري نور راوړي شي دا ورته سی شي کاغذ برابر شو قلم برابر شو سی برابر شو وسنی ګل انسانان پیریان فرشتي دا ذل عقل دي دا کاتبین شي او لیکل او الله صفاتونه دی دا اور سبق ختم شي خدای الله صفاتونه د ختمېدو چیز نه دي وجهکار که سمندري خو متناهي دي که و سمندري او متناهي دي او د الله صفات متناهي نه دي الله صفات غیر متناهي دي نو غیر متناهي د الله صفات متناهي کې څنګه راشي نو لہذا ذکر ودا باندې ختم شو د الله صفات په دې باندې نه ختميږي والبحر سيمده دا غي سر امداد کی من بعده رسل سبعه ابحر وسمندر نور ما نفذت كلمات الله ختم نشد الله كلمه ان الله بشك الله عزيز غالب حكيم حکمت والا ما يلج النهار في الليل نبس يلا ورس بشبكي وسخر الشمس والقمر تابع کړی د نور اوس په مې کولو یجری د هر یو چلیږي له اجل مسمى هغه ټیم مقرره پوري وان الله بشک الله پاک بما تعبدون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی ذالک دا بان الله بشک الله هو الحق دا حق دا اوریږي د خپل ربنا وخشو ویریږي یوم د هغه ورځ نه لا یجزي والد چې بدل نشي ورکولې پلار عن ولدی د خپل زینا پلار بچی نشي خلاصول ولا مولود او نه بچي هو جاز چې د بنده ورکول کې عن والده د افلا شيء عدس شيء ان وعد الله حق بشک الله وعد حق ده فلا تغرنكم الحیات الدنيا دوکری دنه کی تاسو در ژوند د دنیا ولا یغرنکم دوکری دنه کی تاسو در بالله د الله په ذات باندې الغرور دوکا باز شیطان یو غرور وی دا اسم دی یو غرور دی دا به مصدر دی چې غرور دا اسم دی نو دا نوم د شیطان دی تاسو دې دوکره کې الغرور دوکا باز شیطان دوکا باز دا غنو او دویم دی غرور پیدا مصدری ټکی دی دوکه دې کې تاسو د بالله په الله باندې غرور په دوکوالي سره څنګه وضو دی او وضو دی وضو په فتحې سره دا اسم دی وضو ته وي او په زمي سره وضو دا به او دس ته وي ان الله بشک الله عنده علم الساعه دلته پنځه خبرې ذکر دي وجدا چې وسړي حارث ابن عمر ابن حارث دا یو سړی چې کوم دی هغه تاسو کده دې پنځه خبرو
یره چې دا راته وایي چې قیامت به کله راځي پټي مې کړلې دي باران به کله کېږي د ښځې مې امید او تمه ده بات په دې کې را باندې مغیبات په دې نه علاوه نور هم شته خو دلته تپوس سره د پنځو شوی دی ځکه دې ته ویلې شوي دي مفاتح الغیب د غیب هغه ګونجیانې اهم مغیبات هغه دي چې په دې کې ذکر دي چونکې ده تپوس هم کړی او د اهم دي نو ځکه په دې پنځو کې خبره راغله ان الله بشک الله عنده د الله دا جینې ده دا شقی دی سعید دی عمر څومره دی اجر څومره دی دا خبرې د الله په نسبت وما تدري نفس نبيك ونفس ماذا تكسب غدا چې دې بس کسب کی سبا وما تدري نفس نبيك ونفس بأي ارض تموت چې په کوم ځمکه به دې مري دا پته ته نشته دا صرف د الله علم دی ان الله بشک الله علیم خو دې به خبردار دی ابو جعفر منصور بنو عباس و خلیفہ دے خوب کے ملک الموت وکتا تپوسی تینو کو ملک الموت ارواح کو تا قبضہ کیا رو دارا توی چیز ما عمر سونا پاتی دے اگو تا دا سلاسو سہر چکم دے خلیفہ وقت را لے و پارلیمن کسان رال خوب اتوڑان دے کجی دے خوب تعبیر را لے مختلف تعبیرات شروع شرچاوی دا سلستا خیالات دی دا سرس خوب دے چا ورته وی چې سیب دا د مرګ تپوس کړی وو هغه چې تلاس نیولې دی نو معلومیږي دا چې 15 کال دی پاتې هغه بل وایي نه 15 میاشتې هغه بل وایي دا 15 ورځې دي امام ابو حنیفه رحمه الله نه تپوس کړی شنه هغه ته د 15 ورځې دي نه 15 میاشتې دي بلکې دا هغه 15 سیزونه دي چې کوم سورته لقمان کې ذکر دي دا علم صرف الله سره دې باندې بل څوک نه پوهیږي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وړاندې صورت کې بیان د قیامت علم الساعه او په دې کې چې کوم د قیامت مضمون ذکر کیږي وسره هغه مکی صورت ده دا کی ده اصول د بیان کې بل سره متفق دي چې د الله توحید دی رسالت دی قیامت دی الف لام میم الله علی د په معنا د حروف تنزيل کتاب نازل د کتاب د لارې په په کې شک نشته من رب العالمین د جانب د رب العالمین اب یقولون بلکې دوی افتراه د پیغمبر د ځانه جوړي بل هو الحق بلکې د حق د رب کا طرف د ربستانه تنذر د پاره دی چې تویر قوما هغه قوم اتاهم درغله ته من نذیر سوک يرون کې د پیغمبر علیہ السلام د وړاندې دوی د نږدې زمانہ کې يرون کې نه درغله من قبل کستانه مخکې الله يهدد در پر چې دی په هدایت شي الله الذي الله غزا خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونو زمکه او ما بینهما چې دی په منځ کې دي په سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې دا د هم به چې د شپږ ورځو کې ولې وکړې شو کوم به شوي نو دا غي وجوهات دي ثم استوى بالله مستبير على العرش فعرش باندې مالک الاستثاء سفر من دونه غیر الله نه من ولي سوق ولا شفيع سفارشي افلا تتذكرون آیات سنسیت قبل وی یدبر الامر الله تدبیر کې د کارون من السماء الى الارض اسمان نسم کې پورې ثم يعرج اليه بخيج الله تعالی الى امره یا چې کوم د الله د خیج په یو بل کانه مقداره الف سنه دا غي مقدار بشند زرو کړه الف سنه چې کده د زر کاله وړاندې سورته حج کې مضمون ذکر شو دلته هم دی او دا سورته معارج کې هم مضمون روان البته مضمون ذکر کېده چې دا یو ورځ زر کاله دلته یو ورځ زر کاله ده سورته معارج کې ذکر کېږي یو ورځ دا 50 زر کاله سو طریقو باندې تطبیق کولی شي البته به چې مخکې په سورته امیم سجده کې دا غو وجوهات بیان حاصل دا دی چې فیصله الله په یو ورځ کې کوي او کوي د زرو کالو زر کاله کې چې سکیږي نو الله د هغه وخت نه فیصله چې دومره کار بدان داسي دا لګي د دنیا سره او د دنیا فیصله چې الله کوي نو د هر کار د پر زر کاله وړاندې تنظیم کړي به زر کاله دا نافذ العمل
په یوم ورځ په یوه ده مقدارو حال په سنتین په دې کې کارونه د زرو کلونو دي. دویمه دا ده چې الله چې څه اډر وکړي د خپل د اډر دغه متعلقه فرشتو ته حواله کوي. د فیصله وشي په یو ورځ، بیا چې زر کاله کې څه کېږي نو دا د فرشتو ته حواله کوي، ته دا کوه ته دا کوه. حواله په ورځ کې ده، خو هغه چې د کوم څیز حواله ده نو هغه د دوه نه ده، هغه د زرو کالو ده. درې مطلب داسې ویلی شي هم د دنیا سره لګي چې فیصله خو الله د زرو کالو کې، خدا چې راځي ځمکې ته 1500 کال دا مزل دی، واپس چې اسمان ته خېږي دا د 500 کال د فیصله کېږي د زرو کالو، او پکې خطر ګذر په یو ورځ کېږي. نو په دې ورځ باندې د زرو کالو هغه فیصله شي. څلورمه دا ده چې مراد دې نه د نیکانو بادشاهانو د علماو د اثر 1000 مهینه تک 1000 میاشتو پر دولت ساتي. دا خو چې تعالی لګو د دنیا سره، اوس که دا ورځ د آخرت سره ولګي، د آخرت یو ورځ د زرو میاشتو شوه، دا زرو کلونو. هغه سورت معارج کې ورته وایي دا د 500 کالو تطبیق دا دی چې دا قیامت ورځ په مؤمن باندې د فرض مونځ په مقدار باندې آسان ده. فرض مونځ د سحر مونځ ته ډېر تکړه شو په قلار قلارې کې نو 15 منټه الله جل جلاله اول حساب نه شروع کوي. چې حساب شروع شي نو مؤمن ته دا ورځ دونه مختصر ده چې د فرض مونځ پکې کېږي 15 منټه. بیا غرمې کې چې کوم دغه تلي خپلې چلولې دي او بچا باندې دومره سخته ده چې د زرو کالو برابر ده. بچا باندې د دین سخته ده 50000 کالو ته دا ورځ کوي. کم سړی بیماری په هغه هټل نه پس چې کم ټیکی نه راوځي، لہذا په آرام او خوبم کوي چې کم دې خبر هم نه د شپې نه د خوشاله، او چې کم د چا غم وي هغه باندې دا مختصر شپه ډېره اوږده تېره شي. کوم چې متعدي کافران دي هغوی دپاره 50000 کاله ده، کوم چې نفسي کافران دي هغوی دپاره 1000 کاله ده، کوم چې مؤمنان دي هغوی دپاره به دا شپه د فرض مونځ په مقدار وي. ذالک دا عالم الغیب هغه ذات پوهېږي په غیب او شهادت او په حاضر، العزیز الرحیم غالب دی او مهربان دی، الذي هغه ذات احسن کل شی ښایسته کړی دی، هر څیز احسن کل شی ښایسته کړی دی څیز یا احکم اتقن هر څیز مضبوط پیدا کړی، خلقه داغه پیدایش هر مخلوق ته چې الله داغه خلق ورکړي دغه مضبوطي ورکړي. وبدأ خلق الانسان او شروع کړي پیدایش د انسان باندې می دوی د غټینا د کمزوري سیس ته پیدا کړو څنګه طاقت ته ورسول. ثم جعل نسله بأغرزو داغه اولاد او نسل من سلاله الدخان ونفخ فيه بدې کې فوق وهم من روحي لخپل روح د طرف نه وجعل لكم السماع بغیر استاد لپاره قوت سامعه والابصار قوت بصريه والافئده وبها الله درک تاسو تړونه قليلا ما تشکرون لك پتا سو هغه چې شکر وباسي. وقالوا ويد ايضا ولنا في الارض کله چې مبروک شو په دې اسمکه کې معنا ریزه شو خوري شو په دې اسمکه کې ورک شو. ان لفي خلق جديد ايام بقيو پیدائش دی وی بل هم بل کې دی ویل قایره به په ملاقات خپل رب باندې کافرون دي کافرات ويتوفى تاسو وفات کی ملک الموت الذي فرشتہ د مرګ هغه وکیل بكم چې مقرر د پتا سو باندې ثم الى ربكم استاسو خپل رب ته ترجعون استاسو رجوع کولې شي. درې نسبتونه قران کړي دي، دغه نسبت الله فرشتي ته کوي، تاسو وفات کی ملک الموت الذي وکیل، کله جماعت ته نسبت کوي توفته رسولنا، کله الله ځان ته نسبت کوي الله يتوفى الانفس. تطبیق دا دی چې الله ځان ته نسبت کوي ځکه چې الله امر دی، او دا یو فرشتہ چې هغه ته نسبت کیږي ملک الموت دا مدبر ده دی، او دا چې ډیرو ته نسبت کیږي نو هغه معاونین دي. ځکه یو ته نسبت کیږي چې کوم الله ته فرشتي ته یوې ته ډیرو ته ملک الموت الذي وکیل بكم. بیا دویم ټکی دا دی چې د انسانانو روح خدا فرشتہ قبضه کوي، خدا چې کوم مثال چینجی دي کرړی دي د سپکه سيزونه یا دا واخه دي غیاګانی دي د دې چې کوم د روح سو قبضه کوي. په دې کې دوه قول دي، یو قول دا چې دا اسرائیل قبضه کوي، او دویم قول دا دی چې دا صرف د انسانانو روح قبضه کوي شرافت
او دا نور سيزونه ژوند هغه په تسبیح دی دا ار یو د الله تسبیح وای چې کله دې تسبیح بس کړه دا غي خود په خود باندې دا غروح فرشته به نه قبض کړي نو دا دواړه کوله پکشتي وقالوا اذا ضللنا في الارض كلا چې موږ ورک شو په دې اسمکه کې اينا لفي خلق جديد ايات بکیږي پیدایش نوي کې بل کې دې بل خیر به ملاقات خپل رب باندې کافران دي ولوت يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون بمستاذ فنبت رجوعي ولو ترى كتوين اذ المجرمون وقت مجرمان ناكسوا رؤوسهم عند ربهم تكون يخبر سبب من الله بني باندې الله مخته دا شرمنده ولاړی چې کوم دی ربنا ابصرنا به اقرار کې الله من ولید وسمعنا من اورد فرجعنا من واپس ک دنیا ته نعمل صالحا من بعمل او کو نیک ان موقن بشک زمون یقین شو ولو شئنا الله فرمای ک زمون کو خشی ویل اتینا ما ورکړه کول نفس هر یو نفس ته هدا هدایت هر یو به تکوینا په ایمان باندې برابر کړو ولكن حق القول لیکن ثابت وینا من سما د فن لا ابل ان جهنم خام حفظکم جهنم من الجنه والناس تپیرانو د انسانانو اجمعین من مجتمعین دا ورته په جمع کی وتویل شو ذوق تاسو سکه به مانسیتو په سبب دا چې تاسو یې کړي ولې یو د ملاقات د ورځې حاضر چې دا تاسو د ورځې ملاقات یې کړي اوس دا سزا وسکه ان نسیناکم بشک ما تاسو یې کړی په الله یې راضی نه مراد تر چې کوم د ترک دی ان نسیناکم بشک ما تاسو پرې هودای وذوق تاسو سکه عذاب الخلد عذاب د همیشوالي کم چې جهنم دی به ما کوم تعملون په سبب دا چې تاسو عمل کو انما یؤمنون بیااتنا بشک ایمان اوري د آیاتونو باندې الذين هغه کسان اذا ذکروا کله چې وایي نصیحت ورکوي شی به په دې آیاتونو خرو سجدا دی پریوزی په سجدي وسبحوا بحمد ربهم وتسبيحوا بحمد خپل رب باندې وهلا یستكبرون دی تکبر نه کوي تجافا جنوبهم دریوزی د دوی اړخونه عن المضاجع د ډډې لګولونه د شپې چې کوم آرام زیر داغه خپل آرام د کې فاسي کې عبادت تا يدعون ربهم دی رب خپل رب خوفا تیرنا هم د الله نه یریږي چې زموږ د عبادت بارد کی وتم بس مفرد دی خدا چې کته نکره بس یک د نفي کې د تعمیم ورپکې ده فلا تعلم نفس نپوي کې نفس ما او بیا هغه چې پټي له د دې نفس نه نکره بس یک د نفي کې وانه زکه هم زمي د جنت راځي البته نفس دغه وانه سماعي دي او هم دا جمع د مذکر د نبی ویل شي دا نفس په اعتبار د افراد سره په اعتبار د اشخاص سره وایا نو هم زمي و تراجه د مذکر ما اخفي لهم من قرة اعين هغه چې په وګي استرګي فکم چې ستاسترګي وګي کې داسې نعمتونه الله برابر کړی جزاء یجزون جزاء د تور کولې شي بدل بما کوي عمل په سبب دا چې عمل کو افمن كان مؤمنا اي هغه څوک چې هغه مؤمن کمر کان فاسق په شان دا چا کې دې شي چې هغه دغه ټیکانه صدا نزول الله المسیاله بما كانوا يعملون بسبب دغه چې عمل کو او اما الذين فسقوا ارجع کسان چې فاسقان دي فما اواهم النار زیاده وي اور دي كلما ارادوا کله چې اراده کوي اي يخرج منها چې دی وزید جهنم نه اعيد فيها دا واپس کوي چې په جهنم کې وقيل لهم تويل شي ذوقوا تاسو سکه عذاب النار عذاب د اور الذي اور كنتم چوي تاسو به تكذبون تاسو په تکذیب کو ودرزقنهم خام حبز ورسل من العذاب الادنى عذاب نيسي چې د دنیا ده دون العذاب الاكبر مخک دا عذاب دوینه د اخرت د عذاب د دنیا کې مخک تکلیف او تورکو لعلهم يرجعون شاید چې واپس ایمان ته لعلهم يرجعون الیه ایمان ته واپس لعلهم يرجعون عن الكفر عن راوړي معنا درجو اله راوړي اعلان ومن ازلم سوق لي ظالم د معنا دینه بل غټ ظالم نشته مما د هغه چا نه ذکر به آیات ربه چاغه تنسیت ورکولې شي پایات د خپل رب ثم اعرض عنها به اعراض ميداننا ان من المجرمين بشک موږ د مجرمانو منتقمون بدل اغستون کیو ولقد اتينا موسى الكتاب تاغي سمو ورکو موسی علیہ السلام ته کتاب فلا تكن تمکه فی مریه فشک من لقائه د ملاقات ای زمیر چاته راځي ته فلا تكن تمکه فی مریه فشک من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام د تورات سره د موسی علیہ السلام ملاقات تورات سره یقیني شو په دې کې شک مکوا الله تورات ورکړې ول
دوی بداره چې من لقائه استا ملاقات د موسی علیه السلام سره دا شکی خبره ده یقیني ده چې الله پاک په پیغمبر باندې 50 منزول فرض کړل او بیا راته موسی علیه السلام واپس لیږي او بیا راځي او بیا لیږي موسی علیه السلام سره ملاقات وشو کو نشو وجعلناه من دا ګرځولې هدى لبني اسرائيل هدايت د پاره د بني اسرائيل وجعلنا منهم ما ګرځولې د دینه ائمه مشران يهدون بامرنا يخون قول زما په امر باندې به امره په امر يهدون بامرنا لما صبروا کله چې دې صبر کو وکړ به آیاتنا دیو زل آیاتونه باندې یقینون یقین کو ان ربک بشکستانه هو يفصل دا الله به فیصله کوي بینهم د دې په منځ یو فیصله د دنیا دا یو فیصله د آخرت دا دنیا سم نه کوي شي آخرت سم نه کوي شي نو الله په دې منځ کې فیصله کوي په دنیا کې په حجت او په دلیل سره د توحید دلایل دي الله په احکام او دلایل دا دنیا کې فیصله ده او هر چې آخرت ته ال تبع عملی فیصله ده یو په یو طرف ته جهنم او دا بل طرف ته جنت فيما بهغه سکه کانو چې ودی فيه اختلافون پای کې اختلاف کو ولم يهدي لهم ايانا خيدوي تکب اهلكنا سوى من هلاك من قبلهم مقدوينا من القرون دکلوا الاونا يمشون في مساكنهم دوی ګرځي دا ګرځي دا په کورونو کې ان في ذلك بشک په دې کې آیات نشانات افلا يسمعون آیات نوري اولم يروا آیات نوري ان نسوق الماء بشک روانه وب الى الارض الجروز اغسمك اوچتا باران اغوچ اسمك تبوزو فنخرج به بصر وبصر بدي سر زرع فصل تاكل منه داغنا خوراكي انعامهم سايبد او انفسهم ونفسون لدوي ستا سوخري ستا ساليوخري افلا يبصرون ايات سنسيت قبلوي زمان تاسو داني نه دغه لیدل د عبرت چې په دې باندې نصیحت قبول کړي ويقولون دیوی متا هذا الفتح کله بيدا فتح فتحنا مراد جمهور حضرات فتح د مکی اخر ذکر است مضمون ذکر کیږي چې د دې فتح نه بعد به ایمان نه تبدیل نو د دې فتح نه مکه واغستې شي نو بیا معنا کې به خلل دا پیدا شي چې د فتح مکی نه بعد ایمان قبول او صد فتح نه قیامت ورځي اوس به دې اشکال نه پیدا کیږي ځکه چې قیامت راشي نو به ایمان دا نه بعد قبول نه وي نو دوی وایي متا هذا الفتح کله به دا فتح د قیامت ورځ دا د فیصله ورځ ده ان کنتم صادقین کې تاسو ریښتونی قول ورته یو الفتح ورځ د فیصله چې قیامت راشي دا ينفع الذین پیدا بنور کې هغه کسان تکبروا چې کافران دي ایمان او دا وایي ایمانونه د کافرانو چې کوم ایمان دې د دنیا کې دا ویل پیدا نور کې ولا هم ينظرون انا به اغیتا مهلت ورکولی شي چې تاسو بیا لاړ شي ایمان راوړي ولا هم ينظرون نه پدې تکتی شي په نظر د رحمت باندې فاعرض عنهم يراز وكذا بين وانتظر انتظار کو انهم بشک دی منتظرون انتظار کوون کړي الله تعالی الله تعالی رضا شي زموږ وی راوړي د ستاره رضا په ورکړي چې الله ژوند دې په خپل کتاب باندې خسته کړي الله موږ په خپل کتاب باندې عمل نصیب کړي د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې عمل نصیب کړي څومره حضرات دسته حاضری کې الله دنیا آخرت خسته کړي مشکلات حل کړي مصائب ختم کړي عافیت زندگی نصیب کړي آفات او بلیات نه حفاظت وکړي الہ العالمین د مسلمانانو ستاسو کتاب سره بینه کې الله تعالی سره بینه وکړي الله ستاسو کتاب خدمت کی حاضری کی الله د ټول مسلمانانو حاجات شرعیه الله پوره کړي الہ العالمین زموږ د نوجوانانو بچو د کشرانو د مشرانو نارینه او زنانو د ټول محافظ او ناصر شي الہ العالمین د چا کور نو ودان کور نه ودان کې د چا کور نو ودان ویني اولاد الله صبر نصیب کړي خزانه تمام استا سره د اولاد خزانه تاسو دی الله د بچو الله د دوی انتظام وکړي د چا بچی نا فرمانه الله د مور او پلار تابعداري مسلمانان په خپل کورونو کې خوشاله کړي الله ته زموږ رضا شي اخر خاتمه زموږ په ایمان صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و